In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. زبا نن تاسو ته د تبې په باره کې لیکچر در کوم کوم ته چې فیور وایي. فیور یا تبه یا بخار د دې په باره کې به زه ټول کنټینټ نن تاسو ته در کوم. دا انتهایی اهم دی. اهم په دې سینس کې چې ډېر شي خلک تبې ته بیماری وایي، اگر چې تبه بیماری نه ده، دا د بیماری نښه ده. د بیماری نښه ده خو مونږ یې اګنور کولی ځکه نشو، خاص طور په ماشومانو کې چې کله ته دا تبه اګنور کې نو دا د جټکو په شکل کې یا دا ایون لایف تھریټنینګ سچویشن ته مریض تلی شي. یعنې د دې د وجې خاص طور ماشوم چې دی هغه اکثر خرابېږي یا جټکو ته ځي یا معذوره کېږي. نو چې د تبې په باره کې مونږ ته پوره حقایق معلوم وي. زه په خپل بورډ هم ریکارډ کوم، کوم چې څوک اگزام له یا تیاری له کوي نو هغه د فیور په باره کې به ټول کنټینټ د هغه سره راشي او تاسو به پرې پوه هم شئ. اخره کې به درته سمري مو ووایم. فیور چې دی د ننني لیکچر کې به خو به مونږ د فیور څه ووایو، کازز به ووایو. دا پین لږ وړوکی کړمه. د فیور کازز به ووایو، ډینجر ساین به ووایو، ټریټمنټ به ووایو، پریونشن به ووایو. چې دا ټولې خبرې مونږ وکړې نو مونږ به د تبې په باره کې ټاپک کور کړو. وټ از فیور؟ بخار څه ته وایي؟ د بخار ساده مطلب دا دی چې د باډۍ ټمپریچر سیوا شي. د باډۍ کم چې مونږ په ترمامیټر ګورو 98.6 یا 37 ډیګري سنټیګریډ راوند اباوټ 98.6 په فارنهایټ کې دی او 38 ډیګري سنټیګریډ یا 37 چې دی دا په سنټیګریډ کې دی. نو په ترمامیټر کې د دې نه سیوی یعنی اسانۍ دپاره او په ډیرو کتابونو کې چې لیکلی شي هغه د دې نارمل نم لږ بره، لکه نارمل سو دی 98.6 فارنهایټ. نو خامخا د دې نه به ټمپریچر سیوی نو څو سیوا وی 100 ښه د 100 نه به سیوا. نو موږ وایو چې باډي ټمپریچر اباو 38 ډیګري سنټیګریډ یا 100.4 فارنهایټ، یعنی د 100 فارنهایټ نه چې بره یا د 38 نه په ډیګري سی کې نو ته وایه چې د ده تبه ده. اوس ګوره دا د لیکلي دي ما تا ته وایي چې فیور از نټ ا ډیزیز، دا بیماري نه ده، دا جسټ ا سمټم دی. دا موږ ته د یو بیمارۍ څه نښه ښیي چې څه بیماري ده. یوجولي شو د باډي از فایټینګ انفیکشن، خاص طور دا موږ ته څه ښیي چې دا باډي د څه سره د انفیکشن سره ورسره ده، یعنې څه جراثیم دي د هغې د وجې دا کېږي. جراثیم نه به صرف بیکټیریا نه مطلب نه اخلو، نور هم ډېر شي جراثیم دي، پایروجین دي چې د هغې د وجې تبه کېدی شي. اوس نارمل باډي ټمپریچر خو الریډي موږ ووایو چې په ډیګري سی کې راوند اباوټ 36-37 دی او که فیور بیا موږ وایو نو موږ وایو چې 38 نه چې اباو شي بیا به هغې ته موږ تبه وایو. هاو فیور اکر؟ اوس دا تبه کېږي څنګه؟ لکه باډي ته څنګه پته ولګي چې تبه ده یا تبه وکړمه. نارمل باډي ټمپریچر خو د باډي داسې میکینزم دی، یعنی هومیوسټیسس داسې یو پروسس دی چې په هغې د باډي ټمپریچر خپل مینټین ساتي، که ډیري نو کمی او که کمی نو ډیری. او دا ته هایپوتیلیمس وایي، په دماغو کې یو پارټ دی، پای کې فکس ټمپریچر دی لکه 98.6 فارنهایټ کوي نو دا به نارملي، که د دې نه بره ځي نو دا باډي کوشش کوي چې دا ښکته راولي او که ښکته راځي نو بری بوځي. د هغې سره ډفرنټ میکینزم دي. خو په تبه کې دی بیا دا هایپوتیلیمس چې دی دی بیا مس لیډ شي، دا پایروجین د دې دا ټمپریچر چې دی دا سیټ پوینټ چې دی دا بدل کړي. نو که په میکینزم کې ته لیکي ته به سمپل داسې لیکي چې دا جرمز چې کوم دي که نه دا باډي ته انټر شي. باډي ته په هره طریقه انټر کېدی شي. لکه لیټ سې مونږ وایو چې هیومن باډي ده، دا پین ډېر غټ دی، مونږ وایو دا هیومن باډي ده لیټ سې، او په دې هیومن باډي کې د انټرې ډېر شي پوینټونه دي. لیټ سې لکه بلډ ته رسېده دي د جراثیمو، که هغه د خولې په ذریعه ده که د پوزه په ذریعه ده که ډایرکټ داسې دا ځای پنکچر شو خوږ شو جراثیمو ته انټر شو، خو چې دا جرمز باډي ته ورسي نو دا بیا څه کوي؟ دا جرم ریلیز کوي خاص قسم سبسټانس، هغې ته پایروجین وایي. دا پایروجین
هایپوتیلمس ته ځي د دماغو کم پارت چې دی ما چې تا ته ووایي چې د سیټ پوینټ کار کوي او هایپوتیلمس د باډي ټمپریچر انکریز کوي ولې د هغې سیټ پوینټ دی چینج کړي نو ریزلټ یې څه شي فیور یعنې د ده تبه شي ساده میکانیزم دی د جراثیم نه پس یعنې پایروجین که باډي ته انټر شو نو پایروجین هغه سبسټانس دی چې هغه ټمپریچر انکریز کوي why does fever occur تبه ولې کیږي که نه نو موږ ووایو چې د دې تبې فایدې هم دي ښه دا ځکه کیږي چې هیلپ د باډي ټو فایټ انفیکشن جراثیمو دپاره په کم ټمپریچر کې یا د باډي کم ټمپریچر چې دی هغه اپټیمم دی یعنې ښه پکې اوسیږي نو باډي ته دا ټمپریچر خپل سیوا کړي د دې مقصد دپاره چې دا جراثیم ګروت ونه کړي اکټیویټ د ایمیون سیسټم نو د دې ډېر ټمپریچر دا پته ده چې ډېر شي میکروفیج او وایټ بلډ سیلونه دي هغه اکټیویټ کړي یعنی ایمیون سیسټم اکټیویټ کړي چې څه جراثیم راغلي دي او د هغې د وجې د جرم ګروت سلو شي نو دا د فیور ځکه کیږي کامن کازز یې څه دي د چا د وجې د وشي نو جنرل کاز خو موږ وایو چې پایروجین دی خو دا پایروجین خو د چا نه راووتو د څه باډۍ نه یعنې یا د بیکټیریا نه یا د وایرس نه نو دغه ټول چې دي لکه وایرل انفیکشن چاته کیږي یا چاته فلو انفیکشن کیږي کامن کولډ چې که نه نزله زکامي ټایفاید جراثیم چې دی هغه پایروجین ریلیز کوي ملیریا چې ده هغه های ګریډ فیور کوي ډینګي چې دی ټیوبرکلوسس دی یورینري ټریک انفیکشن دی چیسټ انفیکشن دی دا ټولې کازز دي یعنی که دا خبرې وي نو جراثیم به پایروجین ریلیز کوي پایروجین به باډي کې ټمپریچر سیوا کوي اوس کامن سیمټم چې دي یعنی مریض چې راځي نو هغه ته څه وي هغه څه وایي د هغه کامن سیمټم خو یو خو ښکاره خبره ده چې هاي ټمپریچر به وي دویم نمبر هغه له به یخ کېږي یخ ځکه کېږي چې دا هایپوتیلمس کې خو سیټ پوینټ بدل شوی دی هغه وایي چې د باډي ټمپریچر ډېر دی یعنې نور ډېرول غواړي کم دی نو هغه له یخ کېږي شیورینګ کوي د شیورینګ په نتیجه کې میټابالیزم تیزیږي او د میټابالیزم په نتیجه کې هیټ پروډکشن کېږي بل سیمټم یې سویټینګ دی په ده باندې به خولې راځي هیډیک دی سر به یې دړي باډي ایچز ټوله باډي دردونه کوي ښه ویکنیس ته فیل کېږي ځکه ډیهایډریټ کېږي ښه اوبه تې ضایع کېږي لاس اپ اپیټایټ او خوراک نه کوي یو دوه ټکي دي یو نوم دی فیور او د یو نوم دی هایپر ترمیا په دې دواړو کې فرق دی ښه یعنې دا فیور جدا شی دی او دا هایپر ترمیا جدا شی دی هسې لږې خو داسې چې هایپر ترمیا شي نو فیور وي خو دا فیور خو په اصل کې تبه چې کومه ده که نه دا باډي انټینشنلي په خپله سیوا کوي چې جراثیم مړه کړمه انفیکشن شي نو باډي څه کوي تبه سیوا کوي وایل هایپرترمیا چې دا چې په کم ټمپریچر سیوا وي دا باډي اوور هیټ شي لکه اوس څوک سن سټروک چاته وشو په ډېره ګرمۍ کې نور ته ولاړلی نو باډي اوور هیټ شي یوه خبره دویم نمبر هارټ انوایرمنټ دی او هیټ سټروک که نه څنګه چې ما وویل ایمرجنسي د هیټ سټروک ښه ځکه باډي ټمپریچر سیوا شي هوم منیجمنټ د تبې سره په کور کې څه کوي یا د ماشوم تبه شو یا د لوی نو وړومبي دا کارونه پکار دي چې ته دله ایډیکویټ ریسټ ورکړه درته ووایه چې ته په ارام شه لکه ارام وله ورکړه ایډیکویټ ریسټ دویم نمبر ډرینک پلنټي اف واټر اوبه ډېرې زیاتې څښه چې ستا ټمپریچر اوبه چې چونکې دي که نه فزیکس کې تاسو ته وایي چې دا اوبه چې دي د دې لیټنټ هیټ چې دی هغه سیوا دی یعنې دا ټمپریچر ابزارب کوي که نه یوز وارس ورکا که نیډې دي که ته به یې ډېره شوي نو د باډي نه ایواپوریشن کېږي اوبه یې ضایع کېږي دا ډیهایډریټ کېږي نو دله ته وارس ورکه نیم کول چې ورته وایي لایټ ډایټ ورکوه ډېر سخت خوراکونه مه ورکوه او ټمپریچر یې مانیټر کوه ځکه چې ډینجر ساین دي یا هغې نه سیوا کېږي نو یا ته ډاکټر سره رابطه کوي نو په کور کې ته دا منیجمنټ وکړه داسې څه میډیسن دي چې هلته اوور کاونټر هم اخیستی شي او هغه لکه پرسکرپشن نه غواړي لکه پیراسیټامال چې دي پیناډال چې ورته وایي دغه پیراسیټامل یا پیناډال ته په کور کې یوز کوی شي او په کریکټ ډوز کې که نه یعنې ډوز د نه خطا نه شي او اوور یوز د میډیسن ډېر پکار نه معده به خوب کړي کریکټ ډوز نه معنا دا ده چې لکه اوس پیناډال له 500 ملي ګرام ګولۍ ده پیراسیټامل ګولۍ چې راځي 500 ملي ګرام نو ته یو یا دوه ګولۍ په یو ځای واچوه صحیح ماشوم له سیرپ یا ډراپس ورکوي اکارډینګلی اوس تا ته څه خاص وارننګ باره کې چې خامخا پته وي دغه وارننګ مطلب دا دی که نه چې دا تبه ستا نه چېرته په کور کې د ماشوم ضایع نه کړي نو تا ته وایي چې نټ ایوري فیور نیډ انټي بایوټیک یو خو هر یو تبه چې دی انټي بایوټیک نه دی پکار لکه ته کلینیک ته ځې
او یا په خپله فارمیسۍ ته ځي او تر هغه ځای نه انټي بایوټیک اخلي. انټي بایوټیک هغه دوایانو ته وایي چې موږ چېرته پوډري دوایي وایو، یعنې هغه دوایانې چې هغه د جراثیمو خلاف کار کوي نو هغه انټي بایوټیک دي. نو هره تبه انټي بایوټیک نه غواړي، د هغې دوه وجې دي، یا خو دا د جراثیمو د وجې دی نه نو ته ولې انټي بایوټیک ورکوې، او یا بیا دا مسله کیدی شي چې هغه دومره کم انفیکشن دی چې ستا د باډي خپل امیون سیسټم یې اوورکم کولی شي، نو بیا ولې انټي بایوټیک خورې. نو هر تبه کې انټي بایوټیک پکار نه. یا اوس د پلازموډیم د وجې دی د ملیریا نو هغې له انټي ملیریل بیا ورکولي، یا بیا د وایرس د وجې دی که نه. وایرل فیور یوزولي ډز ناټ ریکوایر انټي بایوټیک. اوس خامخا چې وایرل تبه یې که نه لکه نزله زکام چې دی دا یوزولي دی خپل سایکل له 7 to 14 days دا په خپله ښه کېږي، نو دی داسې قسمه تبې له بیا بلکل انټي بایوټیک ورکول نه پکار. نیور سټارټ انټي بایوټیک وداوټ میډیکل ایډوایس. وګوره ته که میډیکل ایډوایس یعنې ستا هیلث کیر پریکټیشنر کم چې ستا ډاکټر دی هغه تا ته وایي چې یس ته اوس دوایي شروع کړه انټي بایوټیک، نو په پراپر ډوز کې به هغه تا ته شروع کړي، یعنې دا د ځان نه مه شروع کوه. اوس هغه ډینجر ساین کم دي کم چې یي او نو هغه تبه به تا وري کوي، ته به منډه کوې ډاکټر طرف ته یا به فورا میډیکل هیلپ اخلي. هغه ډینجر ساینس خو یو ډیفیکلټي بریتینګ دی، یعنې که د چا په ساه کې مسله وي، ماشوم ساه رفتار تیزیږي کمیږي نو ته پوه شې چې اوس ډاکټر ته خامخا خودي. چیسټ پین یې ورسره کنفیوژن یې دی کنفیوز ته یو څه وایي هغه بل څه کوي، انکانشیسنس یې بېهوشه شوی، کنولجن یې جټکي ورسره جټکه د ماشوم دپاره فبرایل فټس راځي هغه د تبې سره، یا پرسسټنټ ومیټینګ وي دی بار بار ومیټ کوي، پرسسټنټ کنټینیو په مخه دی الټي کوي، نو بیا به ته دی خامخا ډاکټر ته ښایي. که تا نوټ کړه چې دا خو سیویر ډیهایډریټ دی، یعنې اوبه تې هم ضایع شوي، اوبه داسې ضایع شوي که الټی دستونه وسرو هغې کې هم سیویر ډیهایډریشن کېږي، خو په تبه کې هم کېږي. په تبه کې داسې کېږي چې د ده د سکن نه ایواپوریشن کېږي، هغې د وجې ډېرې اوبه ضایع کېږي، نو هغه اوبه به ورته واپس ریسټور کوي. سیویر هیډیک دی که ډېر زیات درد دی ورته، نیک سټیفنس دی او ریش ویت فیور دی. دا ما ریډ ځکه کړو چې دا وارننګ ساین دی. که د ده ریشیز په باډی یعنې داسې نښې وي، داسې سوروالی و، داسې دانې وي د تبې سره که نه، لکه بیا ممسي میزلي بیا ډاکټر ته خو غواړي. نیک سټیفنس یا څټ چې دی هغه ورسره سخ و که نه، میننجایټس کېدی شي بیا، یا ډېر تیز درد ورسره، یا داسې پروجیکټایل ومیټینګ یې کولی، الټۍ داسې کولی چې لرې یې ویشتې، ته بیا پوه شه چې دا ډاکټر ته خیر. فیور ان چلډرن. فیور ان چلډرن معنا دا ده چې دا چلډرن کې خو هرې بیمارۍ کې موږ احتیاط کوو، خو خاص طور چې تبه یې شي که نه نو بیا خامخا پکې دا سیمټم خطرناک چې چایلډ لیس دین 3 months with fever، چې ډېر ماشوم دی د 3 میاشتو هغه ته تبه ده ډاکټر ته ښایه. ریفیوزینګ فیډس که خوراک نه خوري، ته وله خوراک ورکوې خو وله ورکوې نه خوري. کنولجن یې ورته جټکي ورته وي. اکسیسیو سلیپ پینس که اوده کېږي ډېر ښه یا نه اوده کېږي، دواړه خطرناکې خبرې دي. فیور لاسټینګ مور دین 3 days، دا تبه د 3 ورځو نه تیر چلیږي، خامخا بیا وښایه. when to visit a doctor، تاسو به ډاکټر له کله ځئ. فیور مور دین 3 days، اوس مونږ ووایي چې تبې 3 ورځې شي بیا خو لاړ شه. ریپیټډ های فیور، په مخه های ګریډ فیور ده، ډېره زیاته تبه ده. فیور ویت کف، اوس را ټوخیم دی. فیور ویت برنینګ یورینیشن، تشې میچازې سوځېږي ډېرې. فیور ویت ویټ لاس، تا وزن ورسره کمیږي، ټي بي کېدی شي بیا. فیور ویت ډینجر ساین، ډینجر ساین اوس مخکې مونږ ووایو که نه، که دغه ټول ډینجر ساین پکې وو، په ماشومانو کې دا کنولجن او ده، او په لویو کې هم دا کوم ساین چې مونږ ووایو چې دا ورسره وو بیا خو ځه ځکه چې دا خو ډینجر ساین دی. کامن مسټیک چې مونږ خلک کوو هغه صحیح، دا خبره تاسو ته ریټ کوم چې دا کامن مسټیک چې دي که نه چې دا پکې مونږ نه کوو، د تبې نه مونږ غلط معنی اخلو. یو خو مونږ سیلف میډیکیشن ډېر زیات کوو، دا کمول مونږ له پکار دي. سیلف میډیکیشن چې خاص طور چې تبه د ډینجر ساین سره ده نو چې ډاکټر سره رجوع کوو، یا ستا چې کوم هیلث کیر پرووایډر دی. ان نیسیسري انټي بایوټیک یوز نه کوو که نه، ډاکټر ته خامخا وایو چې په یوه ورځ کې دا تبه ښه کړه. ملټیپل میډیسن ټوګیدر، د دې ډاکټر نه مو واخله، د هغه نه مو واخله، کور کې تجربه مو وکړه، هوموپیتیک هم واخله، هربل هم واخله، ایلوپیتیک هم، نو ملټیپل میډیسن نه دي یوز کول پکار. نټ ډرینکینګ انف فلویډس،
او مونږ خلک یو نقصان دا کوو چې اوبه نه څښو اوبه خو ډېرې زیاتې پکار دي ځکه چې ډیهایډریټ نه شي د دې د وجې مریض خرابېږي اګنورینګ prolonged فیور بس پیناډال خورو او یوه پلته ختمیږي بیا بله راوړو د زمانې نه راته تبه دا خیال یې نه ساتو ډېر شي داسې تبې دي چې ډېر وخت نه کرانې کي او یا د ټي بي یا د داسې بیمارو سره نو معاینه پکار ده پریونشن چې مونږ وایو چې مونږ ته دا پایروجن رانلې دا جراثیم زموږ باډي ته دننه نه شوی نو موږ به څه کوو نمبر 1 خو هینډ واشینګ دی لاس په پاک وینځو سیف ډرینکینګ واټر کمې اوبه چې دی به صفا اوبه څښو هایجین به ډېر زیات خپل هم ساتو پرسنل هایجین او جنرل هایجین او خاص طور د فوډ هایجین صفایي ته وایي نو سمه ډېره صفایي به ساتو ویکسینیشن به کوو ماشومانو ته خاص طور میزل چې ما چې ریشز رانه شي نو که هغه ویکسین کړي نو یا خو پې بیا میزل د خسرې د شری بیماری را نشي او کراشي نو دومره تکلیف له نه ورکي اوایډ کنټیکټ وذ انفیکټډ پرسن انفیکټډ پرسن سره ډایرکټ کنټیکټ باقي ډاکټران پوهیږي او سره په کنټیکټ کې خو هغه خپل چې دی نو جنرال پریکاشنری میئر چې کوم دی هغه اپناوي او لاسینځي او هغه شان ګلاوز او کنه ځان ساتي تاسو ځان ساتئ کی میسج سور کول غواړم نمبر 1 په دې لیکچر کې مونږ وی دا ریټ کو مونږ وایو چې فیور ایز مې کټ کو هایلایټر چې دی کنه هغې باندې به دا اوس واخلو او ولیکو چې فیور سره د دې وارننګ ساين دی ستا دپاره چې باډۍ کې څه چل دی ټریټ د کاز به ټریټ کو او صرف ټمپریچر به نه ټریټ کوو کاز دې ته وایي چې لکه اوس د چا ټایفاید دی نو ټایفاید علاج پکار دی ته پیناډال یوازې مه خوره یا د چا ټي بي دی نو د ټي بي علاج پکار دی نو موږ به کاز ټریټ کوو موسٹ فیور امپروو وذ پراپر کیر چې کوي نو بس فیور صحیح کېږي نیور اګنور فیور وذ ډینجر ساين او که ډینجر ساين سره کم چې ډینجر ساين موږ ویلو نو دا خبره به اګنور کوي نه دا به خامخا ډاکټر ته ښایي ننني لیکچر کې موږ څه زده کړو مینلی چې موږ زده کړو که نه هغې زه تاسو ته یو سمري وایم ما تاسو ته د فیور ډیفینیشن وکړو چې دا د نارمل باډي ټمپریچر چې کله سیوا شي نو دا دې ته څه موږ وایو دې ته موږ تبه وایو نارمل باډي ټمپریچر موږ له راځي چې 98.6 فارنهایټ هاو فیور اکر فیور څنګه کېږي لږ شانتې میکینزم چې وایو نو جرمز باډي ته انټر شي پایروجن ریلیز کی پایروجن هایپوتیلمس کې سیټ پوینټ انکریز کی او باډي وی چې ټمپریچر کم دی دا 98.6 یا 100 کم دی دا نور سیوا کنو دی سیوا کوي بیا موږ وی چې فیور څنګه کېږي بیا هاو ډس فیور اکر کنه اولی کېږي وای نو ځکه کېږي چې فایټ انفیکشن چې د انفیکشن سره وجنګي ایمیون سیستم راویښ کی کامن کازز موږ وی چې پای کې جراثیم ډېر هم هغه بیکټیریا دا کو وایرس دی کامن سیمټم موږ وی چې هغه یخ کېږي او خوله پې راځي کنه او دردونه باډي ته کېږي بیا فیور او هایپرترمیا کې موږ فرق وکړو دا فیور چې باډي انټینشنلی په خپله غواړي چې زما تبه شي چې جراثیم مړ شي میډیسن کې اوور د کاونټر میډیسن هم تاسو ته وي چې هغه لکه پیراسیټامول ته ورکوه کولډ سپنجنګ یې کوه یا هوا یې ځکه چې دا تبه ډېره زیاته کېږي نه که ډېره زیاته شي نو بیا به څه چلو شي بیا به انزایم ډي نیچر شي انزایم چې ډي نیچر شو بس دا خو لایف تھریټنینګ سچویشن دی نو په 113 باندې فارنهایټ باندې ډیت اکر کېږي 106 نه براتله نه دي په کار دا به خامخا یخه کولډ سپنجنګ به کوي او پیراسیټامول به ورکوي او که ډینجر ساين یې خو بیا به د هسپتال کوشش کوي چې زر تر زر هسپتال ته ځي په ماشومان چې دي هغه داسې کمیونټي ده چې پای کې ډېر خیال ساتل دي کامن مسټیک چې مونږ کوم کوو چې هغه مونږ ان نیسیسري انټي بایوټیک خورو ډاکټر له نه ځو او اوبه نه څښو دا ډېر نقصان دی ښه نو ما دغه تاسو ته داسې میسج راکړو د تبې په حوالې سره خوب چې ستاسو په سمجھ کې به راغلی نیکسټ لیکچره پورې اجازت راکئ الله حافظ